دا د تحصیل مندڼ په غریزه علاقه کوی سورا کې داسې دکان دی چرته چې هر سیز د عام بازار نه په ارزانه بیا ملاویږي. د دکان مالک جهانگیر خان وایي چې موږ د تحصیل مندڼ او د تحصیل خودوخیل د بازارونو سودا په ارزان ریټ ورکوو. هغوی وایي چې موږ سودا د مردان او ثوابین په یو ځای راوړو، موږ ته ارزانه ملاویږي، منافع پکې کمه کوو او ارزانه یې خرڅوو. هغوی وایي چې کوم سیز په ناوګي بازار، امبیلا، کوګه او چنګلې بازار کې په کم ریټ ملاویږي هغه دلته مونږ کم از کم 100 روپے ارزان ورکوو. جهانگیر وایي چې خلک زموږ دکان ته ډیر په شوق راځي ځکه چې کرایه ورته هم بچ شي او سیز ورته هم ارزان ملو شي. د کوی کې تاسو دکان کړی دی او ډیر خلک دا وی چې په دې کې د چملین او د خودوخیل نه په کم ریټ باندې سودا ملاویږي. نو دا په کم ریټ باندې ولې ملاویږي؟ تاسو چې د خصوصي پیکیج لګولې کنه دا تاسو ته د بل ځای نه ارزانه راځي نو تاسو دلته ارزانه خرڅوي. جی بالکل سودا دلته د چملې د چنګلې له ریټونو نه تقریبا ښه ده او موږ سودا په جمع باندې مردان یا صوابۍ نه راوړو او بل موږ منافع ډیره کمه کوو. تقریبا لکه موږ په هر یو شي کې 15-10 روپۍ ګټو، لکه کمه منافع کوو هغه سره او ریټ مونږ ډیر کم چلو. مونږ وایي د خلکو ته سهولت او بل خلک دلته ټول غریب خلک دي نو چې دې ته سهولت یا دې ته دغه لکه مهنګۍ دغه ډوره دغه نه. مثال ته ورکوي چې جهانگیر تاسو سره کم کم شي د کته بازارونو نه ارزان دي. جی مونږ سره چرګان لکه چرچ کته په 6.5 دلته په 600 چینی کته په 480 دلته په 460-70 دغه سیار شي کې لکه مونږ خلک پوره کوشش کوو زمونږ لکه ریټ ډیر کم ورکو. تاسو لاول کته ریټ معلوموي چې په کته ریټ سورین دا غینه لشل ارزان خاصوي. جی جی مونږ کته ریټ بل مونږ مزدوري لکه مطلب ډبه کې مونږ ته 15 روپۍ پاتې کیږي. مونږ وایي چې دا د خلکو ته دغه راولي پیدا. سودا ډیر دکانداران د مردان ثوابین یا د بل ځای نه راوړي او هغه بیا هم ګرانه خرڅي. تاسو ته به بیا منافع پاتې کیږي. جی بس مونږ لکه ډیر کم منافع دغه کوو. لکه په شي کې مونږ ته 15 روپۍ پاتې کیږي، لکه چینه بوره کې مونږ ته ټوټل چې 50 روپۍ په پرچون کې مونږ خرڅو نو 50 روپۍ مزدوري پاتې کیږي. او سوداګان نه کم نه راوړي. مونږ د جمع باندې چې راوړو مردان نه راوړو چې لږ ډیره لګي صوابۍ نه راوړو. سوره په جمع راوړو تقریبا 4 لک 15 لک روپو سودا چې مونږ راوړو د مردان نه راوړو. د دې ګیر چاپیره غرونو کې ډیر شي کلی دي د هغې نه کسان تاسو له کم کلونه کسان مونږ ته د شاړي نه د کنځلو نه ډېر د بار نه مونږ ما ته کسان ټلیفونونه کوي، زما نمبر یې ورسره شته. هغوی وایي زمونږ واړه راځي سودا ورکړه موبایل باندې به تاسو ته پیسې ولېږم نو بس هغوی هغه ټایم سره ضرورت وشي بیا پیسې ما ته راولېږي. د کتې نه څوک سودا له راخېږي به؟ جی بس دغه بانډو نه راځي او کتې نه چې لکه توتالی والا څوک دلته راشي مونږ دلته ملکي ټماټر یا د هغوی نو هغوی لکه دلته سودا ښیي نو هغوی دلته نه ځان سره والي. جهانگیر وایي چې یو سړی په کوګه کې تروړه والي او بیا دې ته شالي ته راوړي د 100 روپۍ په هغې باندې کرایه هم راځي. د هغې کرایې نه اول هم تاسو ارزانه ورکوئ؟ جی تقریبا لکه چنګله کې چې په چمله کې 480 چینی خرڅېږي مونږ دلته په 470 خرڅوو نو مونږ کرایه هم ورکړي. ګاډي کې سودا هم مونږ راوړي خو بیا هم مونږ لکه ریټ کم ورکوو. دا مونږ کم ریټ دلته میلاویږي. مونږ د کتې نه د خودوخیل د چملې نه مونږ ته له 100 روپۍ د دیر دلته ریټ کې میلاویږي. هر څه مونږ د دې وجې نه دا ښکته دا سودا مو ده دا ښکته مونږ کولی شو. کومه سودا تاسو ته دلته ارزانه میلاویږي؟ دلته مونږ د چیني ګوړه پاڼه هر قسم د کریانه سامان مونږ ته دلته په ریټ کې میلاویدی شي. کتې نه د کتې نه 100 روپۍ ښه میلاویږي؟ یاره 50 روپۍ 1.5 روپۍ هر شي کې مونږ ته سهولت دغه پکې میلاویږي.